محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کفا بالموت موعظه، دا مرګ صرف تاسو له نصیحت کافي دی چې دا تاسو په خپله ووینئ چې او د دې زما د ورور نه ساه ووته، دله مو په خپلو لاسو باندې غسل ورکړو، بیا مو جنازګاه ته وړو، ټولو خلکو پې جنازه وکړله، بیا مو په خپلو سترګو په خپلو لاسو باندې ولیده، په خپلو سترګو مو ولیده او په لاسو مو دفن که او خاورې مو پې واړولې او تبی مو پې کېښودلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ټول دا نصیحت دی. مونږ کو دې ډیري ته او دې خاري ته ګورو، دا یو ډیری نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان القبر روضة من ریاض الجنه، دا قبر یا د جنت د باغچو نه باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو کنده ده، او دا لومبنۍ مرحله ده. زما محترمو دنیا کې مونږ تاسو زندگی او ژوند تیرو، دا مرګ او دا مرګ راتلل په هر چا په هر زنده سر باندې خامخا راتلونکي دي. هېڅوک داسې نشته چې هغه وایي زه به ژوندی یم. د بابا عمر ته وګورو، څومره دارې اخري مرګ راغی او بیا دې باندې شکر دی چې الله عمر ورکو، د عمر سره نیک عمل هم ورکو. الحمدلله د اخري سږنۍ د روژې کې چې کوم اوږدې تراویح بابا به کولې، روژه به یې نه نیسله، دا به روژه یې نه شوه نیسلی، خو ګوره تراویح چېرته نه وې قضا کړې، ځوانانو به نه کولې خو دوی به کولې، پابندۍ سره به 15 وخته به لمونځ له راته. دغه رنګې نور اعمال د وړوکي سره وړوکې هر چا سره خپل عادت و، که لویو سره به میلاو شي هغوی سره ټوکه مسخره، که وړو سره به میلاو شي هغوی سره خپل عادت. نو دا مشران زموږ استاسو نه روان دي، دې پسې به بیا انسان موږ ټول ارمان وکړو. په هر کشر له پکار دي چې د خپلو مشرانو د سپینګیرو د هر چا د صرف د پلار نه بلکې د محلې د معاشرې د هر چا د هغوی قدر او احترام کوي، ځکه الله وایي ما له د سپینو ډکو نه حیا راځي. نو زما محترم خبره مې دا کوله چې ګوره مرګ به خامخا راځي. موږ به دا نه وایو که ټولو ډېر عمر تېر شو نو بیا به هم راځي، او په دنیا کې د ټولو نه معزز خلک هغه انبیاء کرامو هغوی باندې مرګ راغلی دی. الله ورته قرآن کې وایي انک میت و انهم میتون، ته به هم پیغمبره مړ کېږي، دی به هم مړ کېږي. نو خبره مې دا کوله چې مرګ به خامخا راځي. اوس به د مرګ نه پس به زما او ستا د هر مسلمان په دې قبر کې په دې ډیري کې څه په کار راځي، هغه ما او تا او هر مسلمان ته پته ده چې دلته کې به څه په کار راځي، ځکه موږ کلمه ویلې ده، موږ مسلمانان یو، زموږ ایمان دی. او هغه غیر مذهب او بېدینه دي، هغوی وایي چې به دا خو یو ډیری و او دا مرده او دا بدن یې پکې کېښود او خبره ختمه شوه، هېڅ هم نشته. نه، زما او ستا دا ایمان دی چې دې قبر کې دننه یا عذاب دی یا راحت دی. عذاب به پسې میلاویږي، راحت به پسې میلاویږي، خوشحالۍ به پسې میلاویږي. هر مسلمان ته د هغې پته ده، خو اصل څیز چې کوم موږ او تا په مسلمان کې کمی دی، دغه معلومات چې موږ سره کوم دي دې ته عملي جامه ورغوستل پکار دي، چې دغه معلومات موږ او تاسو ته دي چې او قبر کې به تپوس کوي، د اعمالو به تپوس کوي، د پیغمبر به تپوس کوي. نو دا په خپل عمل کې راوستل دي، خپل عمل کې راوستل دي، ځان په دې باندې پویه کول دي، زندگی پې تیرول دي. نو چې کله په خپل عمل کې راولي، ځان پې پویه کې په خپل عمل کې راولي او ژوند کې زندګۍ کې راولي، نو بیا که انسان نه غواړي دې قبر ته چې څنګه لاړ شي، نو قرآن به ورته وایي زه ستا هغه ملګری یم چې دنیا کې دې ما سره وي، زما تلاوت دې کوو، نیک اعمال به دې د عذابونو نه بچ کوي. که غواړو دا چې دلته کې زما حساب کتاب دې اسان وي، قبر کې دې راته رڼا وي، او دغه رنګې چې ده نو خوشحالۍ دې وي، پریشانۍ دې نه وي، په دې قرآن او په دې شریعت په ژوند باندې عمل کول دي. نو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. یو پیر الحمد، درې پیر قل هو، ټولو مقبرې والا ته دعا وکړي. الحمدلله رب العالمین.